د بینظیر د روپو نوې قسمه د کل نه شروع کیږي. د دې په باره کې خو زیاتر کسان تپوس کوي چې دا نوې قسمه د کل نه شروع کیږي او هغه کسان تپوس کوي چې کومو کسان ته د مخکې نه دا روپۍ ملاویږي نو هغو ته دا پته نشته چې دا راتلونکی قسط چې دی دا به موږ ته نه ملاویږي. کومو کسانو چې دوباره اندراج کړی دی نو په هغې کې به زیاتر کسانو ته دا نوې قسط چې دی دا به نه ملاویږي. کم چې 13,500 روپۍ چې دي دا شروع کیږي. د دې 13,500 روپو سره چې دی تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا به هم ملاویږي. خو کومو کسانو ته چې د مخکې نه دا روپۍ ملاوېدلې د اول نه ورته 10,500 ملاوېدلې 9,500 چې ورته ملاوېدلې نو هغه کسان چې دي هغې د دې پروګرام نه ایستلي دي. په دې کې زیاتر کسان ایستلي چې د کومو کسانو سکور د 32 نه ختلی دی هغې ایستلي دي. 13 لاک کسان چې دي هغې د دې پروګرام نه ایستلي دي او د دې په ځای باندې نور نوي کسان چې دي هغې دې پروګرام ته رادننه کړي دي. نو کوم کسان چې دا تپوس کوي چې نوې قسم رکل نه شروع کېږي نو اول خو تاسو له خپل اهلیت پکار دی. که ستاسو سکور سوا شی نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي لکه را 13,500 به نه میلاویږي او که ستاسو د ماشومانو وظیفه نو ستاسو د ماشومانو وظیفه چې ده تاسو ته به دا میلاویږي. خو دا به اخرنی پیر چې تاسو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا میلاویږي په راتلونکي وخت کې به دغه بیا تاسو ته نه میلاویږي. 2 کاله چې دی تاسو به صبر کوئ 2 کاله پس چې دی تاسو بیا دوباره اندراج د دې لپاره کولی شئ. که بیا تاسو اهل وئ نو بیا به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو خالي د روپو تپوس مه کوئ اول خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې.